أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 188 لا تحسبن الذین تهرگز گمان مکوا دہا کسانو بارک یفرحون جہوی خوشحالی دین مخ کے د یہودو نا اللہ پاک جل شانہ وعدہ غستوا د یہود جسمر علماء دا غین اللہ رب العزت وعدہ غستوا چې تاسو به د الله کتاب صحیح خلکو ته بیانوي د الله کتاب کې چې کوم احکامات دي دا به نه پټوي نو یهود علماو د الله رب العزت چې کوم وعده د یهودو د علماو سره کړې وه نو هغه د یهود علماو د خپل شاته ورغورځوله او د الله د وعدې پاسداري ونه کړله یعنی د الله رب العزت چې کوم وعده وه هغه ونه پالله د ذلیل دنیا د پاره د الله رب العزت هغه وعده ماته کړله او په تورات کې تحریف کول شروع کړو او احکامات پټول شروع کړو دا سلسله د دې جاری ودی به احکامات پټول یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د خبره تپوس وکړو د يهودو د علماونو د خبره تپوس ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو هغه په تورات کې موجوده و دې ته تورات مخه ته پروتو نو هغه خبره اون کړل دغه په ځای بل خبر را نقل کړله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبره الټه پلټه وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام جس هغه ځای نه تشریف یوړو نو دې زړه کې خوشاله شو نبی علیه السلام مو دوکا کولا یعذ بالله او زړه کې خوشاله شو په دې غلط پیل باندې او بیا په زړه کې دا یو امید ساتو چې په دې به نبی علیه الصلاۃ والسلام زمونږ صفت کوي زمونږ خوبه به بیانې چې ماته د الله د کتاب نه کوم دی حکم راکو نو په دې باندې دا آیاتونه چې کوم دی نازل شو او بعضی مفسرین فرمایي چې دا د مدینه منورې چې کوم منافقینو نبی علیه الصلاۃ والسلام له جهاد لاړو او دی د جهاد نه پاتې شو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی نو دی منافقانو په دروغه باندې قسمونه خوړل شروع کړو عذرونه چې ماته دا عذر قسمونه خوړل شروع نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه ټیم کې خودي معاف کړل ځکه چې دا منافقانو او دوی په دروغه باندې قسمونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خوړل نو دوی په دغه فعل باندې خوشاله شو دا منافقان چې دا خو خپل کار وکړو په کور کې پاتې شو په چل ول خزان پاتې کو او بیا نبی علیه السلام ته قسمونه وخوړل نو د دې په زړه کې دا امید چې نبی علیه السلام به زموږ تعریف وکړي او موږ په جهاد کوونکو کې شامل کړي نو په دې باندې دا آیتونه نازل شو نو په دواړو کې څه تضاد نشته دي دواړه د دې آیات سبب نزول کېدلی شي یعنی د دوه واقعاتو د وجنه د دې آیات نزول کېدلی شي بعضی وخت انسان يهودو بم ډیر دروغ وي د منافق نشانی خوم دادا چې دې کوم خبره کینو دروغ وي نبی علیه السلام پر آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب چې کله دې خبره کینو دروغ بوي و اذا وعد اخلف او چې کله دې وعده کینو ماتي و اذا اؤتمن خان او چې څوک ور سره امانت کیدي نو امانت کې بخیانت کی دا درې نشانې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منافق خود دي چې خبره کوي نو دی به دروغ او دویم چې دی د سر څوک امانت کیدي نو هغه کې به خیانت کوي او چې کله دی وعده وکړي نو وعده خلافي وکړي نو دا درې وړه نشانې د منافق دي او مونږ تاسو خپل کې سوچ وکړو پر ګریوان د سر کته کو چې دا خبرې مونږ کې شته دی او کو نشته نن دروغ چې کوم دی یو عام رواج ګرځیدلی په موبایل باندې بعضی وخت کې دنیاي څه پیدا پکې ونی په دروغ کې او مونږ دروغ وای اوس مثال ز جمعات کې ناس ماته کړي کم ځای کې الګا چې کم دی کور کې اوس دې کې څه مسله خو نشته
دنیوي پیدا پکې هم نه، په ګپ کې هم دروغ وي. حالانکه حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی دروغ ووایي نو د ده د خولې نه دومره خطرناک څښا بوی ځي چې د رحمت فرشته 6 میله کې د ده نه تښتي، لرې ولاړي، د خوا ته د رحمت فرشته نه راځي. نو چې کله د رحمت فرشته نه راځي نو د غضب فرشته به راځي که نو دی بیا وي ژوند مې لنډ تنګ دی. ژوند به دې لنډ تنګ ني چې ستا سره د رحمت فرشته نشته دی، د الله رحمتونه پتا نه راوریږي، د رحمت فرشته سره خواته نشته دی، نو ستا به ژوند لنډ تنګ ني. نو بعضې وخت کې الله پاک جل شانه انسان ته مهلت ورکوي دی دروغ وي لکه د منافقانو د یهودو د علماو په شان. بعضې وخت کې الله پاک په دې دنیا کې انسان راونیسي په دې دروغو باندې، الله ته مهلت ورکوي، خو بعضې وخت کې الله رب العزت راونیسي، او بعضې وخت کې ته الله مهلت ورکوي نو آخرت کې خو بیا چېرته تللی نه دی. یو بانډچي به د بادشاه دربار ته راتلو، نو دا بانډچي به چې راغی د بادشاه به ډېر قدر او عزت کو. پخواني بادشاهان خپل هم عزت مندو او هغه به شخصي بادشاهۍ وي نو سخیان به ومو، په خلکو به یې سودونه کول. اوس خو زمونږ دا دي نو چې کوم یو راځي چې هغه په خپل ځان مړي، هغه چې بل چا باندې سخاوت نه کوي. هغې بادشاهانو کې سخاوت و، د غریبانانو به یې ډېر خیال ساتو، د علماو به یې ډېر خیال ساتو. نو دغه بانډچي به د دې بادشاه دربار ته تلو راتلو، چې کله به د بادشاه دربار ته راغی نو بادشاه به ورله تحفې او تخایف ورکړه، دی به لاړو. دغلته یو وزیر ډېر زیات ناسوده و، نو ده باندې دا خبره ځای نه شوه چې ګوره دا بانډچي غریب سړی دی، دی راځي او بادشاه ولې د ملکو تحفې او تخایف ورکوي، د وزیر باندې دا خبره ځای نه شوله. نو دې بانډچي ته یو چال یې جوړ کړو. اوس دروغو ته ګورئ، یو چال یې جوړ کړو، دې بانډچي ته وي داسې کار وکړه چې ستا د دې خولې نه بادشاه له څخه بوی ځي، نو ته چې کله د بادشاه دربار ته ځې نو دې خولې ته لاس نیسه داسې، ځکه چې بادشاه تا ته په خپله باندې ویلي نه شي، ما ته دا خبره کړله چې د بانډچي د خولې نه څخه بوی راځي، نو ته چې کله د بادشاه دربار ته ځې خولې ته لاس نیسه. او هلته بادشاه ته ووایي چې بادشاه سلامت، ګوره دې بانډچي له ته دومره احسان پې کوې، پیسې وله ورکوې، تحفې او تخایف وله ورکوې، دا دومره نمک حرامه دی چې بهر راوځي نو خلکو ته وي چې د بادشاه د خولې نه څخه بوی راځي. او که دې یقین نه کېږي نو نن چې دربار ته درشي د به خولې ته لاس نیسلي، پوزې ته به یې لاس نیسلي، پوزه یې پټه کړي، خلکو ته وي د بادشاه د خولې نه څخه بوی راځي. دلته وزیر بادشاه ته یې څه ووي، هلته بانډچي ته یې څه ووي. بانډچي خو ساده سړی و چې راغلی دی چې خولې ته لاس نیسلی چې زما د خولې نه څخه بوی ځي چې بادشاه خفه نه شي. بادشاه ډېر غوسه شوی دی، ډېر خفه شوی چې ګوره د سره زه څومره احسانات کومه، څومره پیسې، څومره تحفې تخایف، څومره مینه او محبت، د ده نه خو زما څه غرض نشته دی، او د هغې باوجود دی دومره نمک حرامه دی چې بار خلکو ته زما غیبتونه کوي چې د بادشاه د خولې نه څخه بوی ځي. نو که زما د خولې نه څخه بوی ځي نو په کار ده چې دی مات ته ووي، نو بار خلکو ته څه ووي. نو بادشاه ډېر غوسه شوی دی، دله یو خط ورکړی دی او لفافه کې وله بند کړی وي، دا واله او د پلانکي ځای ګورنر جنرال شه او دا خط وله ووس. دې کې مې تا ته انعام لیکلی دی، خو دا خط په چاته ښایي نه چې بهر راوتی دی. وزیر ورته وي څه یې درکړو، وي خط یې راکړی دی، خو ما ته وي چې ډېر لوی انعام دی پکې، چاته به یې ښایي نه. هغه وزیر ډېر زیات هوښیار و، پښتو متل دی هوښیار مرګی ګیرېږي نه، خو چې کله ګیره شي بیا د دواړو خپونه ګیره شوي. نو د وزیر خپله چالاکي وکړه، دلته دله چې کوم دی 200 روپۍ ورکړي، دې کې به څومره انعام وي، خو 200-300 روپۍ انعام به یې پکې شو. نو د وزیر د بانډچي له 200 روپۍ ورکړې، هغه خط یې ترې واخیستو او په منډه منډه هغه ګورنر له خوا له ور ورسېدو. چې لړ هغه ورته وایي څه دي، وي دا بادشاه سلامت خط راکړی دی، دې کې انعام لیکلی، هغه وایي کښېنه. چې وکتل هغه پکې ورته لیکلي وو چې څنګه د له خوا له ضرور رسي سر ته قلم وکړه. هغه توره راواغېستله، دې ورته وایي څه کوې، سر ته نه قلم وم. ولې؟ وي بادشاه پکې لیکلي چې سر ته قلم وکړه. هغه وایي هغه خو زه نه یم، هغه وایي که ته یې او که ته نه یې اوس هله کاوه دموم. تورې یې وچوله او سر یې ته کته پرېواسو. نو د دروغ وي، په هغه دروغو کې الله پاک راګیر کړو. نو بعضې وخت کې انسان په دې خپلو دروغو کې اونخلي، خو که دنیا کې ورته الله پاک عذاب ورنه کړي نو آخرت خو چېرته تللی نه دی، آخرت کې به ورته خامخا الله عذاب ورکړي. نو دا آیات چې کوم دی دا د منافقینو په باره کې یا د یهودو په باره کې، د یهودو د علماو په باره کې نازل شوی. الله فرمایي لا تحسبن الذین، تاسو هرګز ګمان مه کوه، الذین د خلکو باره کې یفرحون چې هغوی خوشحالېږي، غلط کار هم وکړي، د جهاد نه پاتې هم شي، نبي علیه السلام ته غلطه مسله هم وښي او په هغې بیا خوشحاله وي، ناشنا کار مې وکړو، سړی مې دوکه کړو. مونږ هم داسې کوو بعضې وخت، سړي سره دروغ مروغ وکړو، سړی پورې راپورې کړو او ښه سیاست مې ورسره وکړو. نو مونږ سیاست دروغو ته وایو، ښه سیاست مې ورسره وکړو. یفرحون، دوی خوشحالېږي، په دې خپلو دروغو باندې خوشحالېږي، په دې بانو په دروغو قسمونو باندې خوشحالېږي.
بما په هغه څه باندې اتو چې هغوی کوي دوی څه کوي خو د دروغو بانې کوي د دروغو قسمونه خوري او د دروغو احکامات خوري ويحبون او دوی محبت کوي او دوی خوښوي ان يحمدوا دا چې د دوی تعریف وکړي شي نو دروغ وي په دروغ باندې ځان خلاص کی او بیا وی چې نبی علیه السلام به زموږ صفت موږي او موږ له په مال غنیمت کې اسلام راکی ويحبون او دوی خوښوي ان يحمدوا دا چې د دوی تعریف وکړي شي بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نوي کړي نو دی به نبی علیه السلام د غلطه مسله مو خودله دغه رنګ منافقان د جهاد نه پاتې وشو او نبی علیه السلام ته يهودو غلطه مسله مو خودله او بیا چې کوم دی په دې فعل باندې خوشاله شو چې ګوره دا خو موږ یو ناشنا کار وکړو او بیا دا امید یې هم ساتو چې نبی علیه السلام به فرمایي چې ما د تورات ته منځ نه مسله وښودله حالانکه تورات دې ته پروت خو د تورات نه ورته مسله ونه خپله مسله ورته نبی اسلام وایي چې د تورات نه راته مسله زمونږ په دې تعریف کې چې د الله د کتاب نه راته مسله وي بما په هغه څه باندې ايحمدوا دا چې د دوی تعریف وکړي شي بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نوي کړي دوی خو د الله د کتاب نه ورته مسله نه خو د خپلې خېټې نه ورته خولې وه دوی دا کار نه دی کړی او دوی وی چې نبی علیه السلام به دا ګمان په موږ وکړي چې دوی د الله د کتاب نه مسله خوري نو زموږ به تعریف وکړي چې صحیح علما دي دا حق پرس علما دي او دغه رنګ منافقان جهاد له نه دي تللی او په دروغو قسمونه وخوړل چې نبی علیه السلام به زموږ تعریف وکړي چې دوی په ډېر لوی عذر سره چې کوم دی پاتې شوي دي دا د پاتې کېدو خلک نه دی خو ډېر لوی عذر ورته مخې ته راغی د دې وجې نه پاتې شو لهذا دوی له په مال غنیمت کې حصه ورکړي بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نوي کړي فلا تحسبنهم پس ته هرگز ګمان مکو په دوی باندې بمفازت په خلاصي کې من العذاب د عذابنا دا ګمان مکو چې دوی به د الله رب العزت عذاب نه خلاصي ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی ولله خاص ته الله دپاره دی ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو او د اسمانونو د ټولو بادشاهي د الله رب العزت په قدرت کې او دا د الله ده ځمکې او اسمانونه عارضي بادشاهان پکې مقرر کړي دي الله پاک اختیار یې ورته ورکړی دی خو دا ټول د امتحان دپاره دي نور اصل بادشاهي د چا ده دا د الله ده کو اسمانونه دي او کو ځمکې دي لله خاصه الله دپاره ده ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو والله الله تعالی على كل په هر سیز باندې على كل شيء په هر سیز باندې قدیر قادر دی چې بادشاهي هم د ځمکو د اسمانونو بادشاهي هم د الله ده او الله په هر سیز باندې قادر هم دی څوک د الله رب العزت عذاب نه نشي بچ کېدلی او دنیا کې چې بچ کېږي دا ته الله مهلت ورکړي فورا الله نه رانیسي مهلت ورته ورکړي نو بعضې وخت کې دنیا کې چې کوم دی راټینګي خو عام قانون د الله دا دی چې الله ورته دنیا کې مهلت ورکړي خو آخرت کې بیا الله پاک جل شانه څوک نه پرېږدي خامخا به ورته عذاب ملوي لا تحسبن ته هرګز ګمان مه کوه الذین دغه کسانو باره کې یفرحون چې دوی خوشحالیږي بما په هغه څه باندې اتو چې هغوی کوي چې دوی کوي ويحبون او دوی خوښوي ان يحمدوا دا چې تعریف وکړي شي د دوی بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نوي کړي د آیت په مطلب باندې پوهیږئ تاسو پوهیږئ بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نوي کړي فلا تحسبنهم پس ته هرګز ګمان مه کوه په دوی باندې بمفازت په خلاصي کې من العذاب د عذاب نه هرګز به دوی د ګمان نه کوي چې دوی به د الله د عذاب نه خلاصي ولهم د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی ولله او خاص ته الله دپاره دی ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو والله الله تعالی على كل شيء په هر شي باندې قادر دی لا تحسبن ته هرګز ګمان مه کوه الذین دغه کسانو باره کې یفرحون چې دوی خوشحالیږي بما په هغه څه باندې اتو چې هغوی کوي ويحبون او دوی خوښوي ان يحمدوا دا چې د دوی تعریف وکړي شي بما په هغه څه باندې لم يفعلوا چې دوی نه دی کړی فلا تحسبنهم پس ته هرګز ګمان مه کوه په دوی باندې بمفازت په خلاصي کې
من العذاب د عذابنا ولهم د دوی د بارا عذاب علیم عذاب دردناک دی ولله او خاص الله د بارا دی ملک السماوات دی بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکو والله الله تعالی علی کل شیء بهر چیز باندې قادر دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تزمون رازشي الله زمون لوی زمون واړه زمون پټ زمون ښکارا مون ته معلوم زمون نامعلوم ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین مون ټول سره د رحم د کرم د احسان معامله وفرمای الہ العالمین مون ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مون ټول په قرآن مجید باندې صحیح او ټیک پوهه کړي الله مون ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله د دې حاضر مجمع ټول کامل مغفرت وفرمای الله کو د حاضر مجمع کې څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي مو یو ملګری سوال جواب کړل د کور کې بیماری دا غته پکې د زړه د خلاص سوال وکړي چې الله پاک دغه بیماری ختمه کړي الہ العالمین د کوم کس چې سوال جواب کړی دی د دې په کور کې څومره بیماری دي یا دا کوم مخصوص بیمار شه دی الله د خپل منګي او بیدارو شفای کامله عاجله مستمره وتورک الہ العالمین زموږ د مرګرو په زړونو کې چې څومره جایز حاجتونه دي الله ټول ول د خپل غیب خزانونه پوره کړي ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستمره ورک الله دې کې څومره قرضداري الله د قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشانه حالي الله پریشانه ختم کړي الله څومره ناحقه بندیوانی د بند نه آزاد کړي الہ العالمین د څومره خلکو رزق لړ تنگ دی الہ العالمین رزق ورته فراخ کړي الله څومره قریبانان دی الہ العالمین د غربت ختم کړي الله څومره بې کوره دی هغوی ته کورونه ورک الہ العالمین څومره خلک بې اولاد دی الله نیک او صالح اولاد ورته ورک الہ العالمین د څومره خلکو اولاد شته خو اولاد چې کوم دی نافرمانه دی اولاد ورله فرمان بردار وګرځه چاته د اولاد ورکړل د نیکانو صالحانو ورته لوی الہ العالمین د کوم الکانو رښتین دي شوی هغوی ته د جوړ بیبیانې ورک او چاته الہ کوم زنانو رښتین دي شوی هغوی ته د جوړ خاوندان ورک الله مشرانو ته مو د عزت ژوند ورک الله کشرانو ته مو د دیندارۍ ژوند ورک الله په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچو مال جان وخت مو د تاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیرونو مقدمو کیسونو نه بچ وساته الله د خپل دین د غلبې دپاره استعمال کړه دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند مونږ ټولو مسلمانانو له راکړه دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې فردګۍ د شرم د بې حیا د ژوند نه مونږ ټول مسلمانان بچ وساته خاتمه مو بالخیر او بالایمان کا په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله محمد رسول صلی الله تعالی علی خیر خلقه